چې کوم یو انسان د شپې په دې وخت کې چې کوم دی د الله رب العالمین نه یو دعا وغواړي الله رب العالمین باغه دعا ضرور قبل هغه برت کیږي نو که د چا څه ضرورت وي یا د چا څه مینه محبت وي د هغې دپاره غواړي نو هم به یې قبلوي. شپه کې یو ساعت داسې دی یو ګنټه داسې ده یو ګړۍ داسې ده یو 15 منټه یا یو منټ داسې دی چې په هغې کې ته کومه دعا د الله رب العالمین نه غواړي الله به یې ضرور قبلوي. که د دنیا دپاره غواړي نو هم به یې قبلوي، که د آخرت دپاره غواړي نو هم به یې قبلوي، که په چا باندې چې کوم دی تکلیف وي د هغې د نجات دپاره غواړي هم به یې قبلوي، که د چا څه ضرورت وي یا د چا څه مینه محبت وي د هغې دپاره غواړي نو هم به یې قبلوي. ګورئ اکثر ملګري زموږ نه بار بار سوالونه کوي یاره زه دعاګانې کوم حاجتونه کوم وظایف مې هم ډېر زیات وکړل خو هغه چې کوم دی زما حاجت نه پوره کیږي. دا یو حدیث مبارکه درته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښیم چې کوم یو انسان د شپې په دې وخت کې چې کوم دی د الله رب العالمین نه یو دعا وغواړي الله رب العالمین باغه دعا ضرور قبل هغه برت کیږي. نو حدیث مبارک کې راځي حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په ټوله شپه کې یو ساعت داسې دی چې په هغې کې انسان کله د الله رب العالمین نه دعا وغواړي الله رب العالمین دغه دعا ضرور قبلوي. که هغه دعا د دنیا دپاره وي او که هغه دعا د آخرت دپاره الله رب العالمین رد کوي نو هغه الله رب العالمین ضرور قبلوي. او په یو بل روایت کې د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کوم یو انسان د شپې په اوداسه کې وده شي یعنی د شپې چې وده کېږي او خپلې بسترې ته ځي نو په اوداسه کې وي اوداسه کې وده شي او بل څه چلو کې د ذکر اذکار سره وده شي ذکر اذکارو کې تسبیحاتو کې او د تسبیحاتو په دې منځ کې د نور سکار ونه کې او د هغې سره وده شي د چې کله د شپې راویښ شي او ډډه بدلوي یو طرف ته اوړي بل طرف ته اوړي دی په دغه وخت کې د الله رب العالمین نه دعا وغواړي نو د ده دا دعا الله رب العالمین ضرور قبلوي د ده دا دعا الله رب العالمین نه رد کوي. او په یو بل حدیث کې ورسره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې په هغې کې د اوداسه ذکر هم نشته چې یاره انسان په اوداسه کې وده شي خو دومره پورې دي چې یو انسان چې کوم دی هغه په ذکر اذکار کوي او په دې حالت کې د اوده شي سترګې ورشي او د شپې دی راپاسي او یو طرف ته ډډه واړي بل طرف ته او بیا چې کوم دی د الله رب العالمین نه لاسونه اوچت کړي او د الله رب العالمین نه د خپل ځان دپاره یو ضرورت حاجت وغیره هغه وغواړي نو الله رب العالمین د د دعا نه رد کوي. نو زما عزتمندو پکار ده چې موږ او تاسو وده کېږو نو یو په اوداسه کې وده کېږو د اوداسه اهتمام شروع کړو د هغې سره سره ذکر اذکارو کوم چې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها هغه 3 تسبیحات دي هغه د هغې اهتمام کوو د هغې سره سره آیت الکرسي اهتمام کوو د هغې سره نور ذکر اذکار چې کوم دي د هغې اهتمام کوو اخرني 3 سورتونه 4 سورتونه چې کوم دي د هغې اهتمام کوو او په ذکر کې وده کېږو نو انشاءالله چې کله راویښ شو موږ د الله رب العالمین نه دعا وغواړو نو الله رب العالمین به زموږ دعا نه رد کوي الله به ضرور قبلوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.